د قرآن کریم فرقان حمید دغه آیات مبارک مختصر غوندې وضاحت عرض کول غواړم. امید لرم چې دا خبرې به ستاسو زړونو ته کوزې شي. رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم فرقان حمید په دې آیات کریمه کې فرمایي وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، او د الله پاک د رضا د پاره په انسانانو باندې حج د بیت الله شریف چې دا فرض کړی شوی دی، لازم کړی شوی دی. خو کم خلقو باندې رب العالمین کم خلق به حج لذي، کم خلقو ته د حج د ادایګۍ حکم دی. رب ذوالجلال په دو ټوک الفاظو کې یو لوی سمندر را جمع کوي. رب ذوالجلال فرمایي من استطاع الیه سبیلا، چې څوک د حج طاقت او وسعت لري، په جسم باندې صحیح سلامت وي، دا طاقت هم وي، او د تلو د راتلو او الته د اوسېدو پیسې اسباب ذرایع هم وي. رب ذوالجلال فرمایي په داسې خلکو باندې حج فرض دی. دا خو عام فهم معنا مې ستاسو په عالي جناب کې وړاندې کا. بنیادی خبره دا ده چې حج په چا باندې فرض دی. دغه آیات کریمه خبره خلاصه کا چې حج ادایګي او حج په چا باندې فرض دی. رب ذوالجلال فرمایي په هغې خلکو باندې فرض دی چې څوک د حج ته د تلو د راتلو جوګا وي، بدن باندې هم صحیح سلامت وي، او د تلو د راتلو اسباب او پیسې او په کور کې د خپلو بچو د پرانان نفقې خرچه ورسره وي، په دغه انسان باندې حج فرض دی. فقهاو ډېر تفصیل بیان کړی دی، خو د نن دور مطابق د پوهې دپاره دا عرض کول غواړم چې چا سره دا مسله په غور باندې واورئ چې چا سره د سرکاري اعلان مطابق چې چا سره د حج سرکاري اعلان مطابق چې تقریبا 9.5 لکه غالبا اعلان شوی دی، خو کمی زیاتی پکې راتلی شي. 9.5 لکه روپۍ د چا سره د تلو راتلو چې هغې کې هر څه موجود وي دا وي، او 25-25 ورځې 40 ورځې دا کس د خپلو بچو نه بار دی. د دغې 9.5 لکه روپو سره سره د سره دومره پیسې هم شته چې دغه 100 ورځې دی حج لذي، دی په کور کې نه دی، نو د خپلو بچو نان نفقه خرچه وغیره د دې پیسې ادایګۍ پیسې هم ورسره شته، او دغه ټولې پیسې د قرض نه خالي وي، په قرض کې راګیرې نه وي، اضافي خپلې پیسې ورسره. په داسې مسلمان سړي او په داسې مسلمان ښځه باندې حج فرض دی. تاسو ګورئ معاشره کې ډېر د پراپرټو مالکان، ډېر د مال او د حال او صاحب جیدات خلق چې هغه روان کال له بزم او بل کال له بزم او بل کال له بزم، او بیا به کې دا وایي چې حج له چې ځم بیا به کې ګیره هم پرېږدم، او ګیره خو زه نشم پرېښودی. حج چېرته دی او ګیره پرېښودل چېرته دي؟ دا ټول مشکلات مونږ ځان ته ګران کړل، او داسې خلک هم د دغې دنیا نه سترګې پټې کړي دي چې حج په فرض دی او روان کال له به ځم او بل کال له به ځم، او دې کال ما جرګي دي او په بل کال باندې ما په اختر کې زامنو ودونه او په روان کال باندې ما د فلانکي بزنس آغاز و اختر غټ اختر روز و شپو کې دا مصروفیات ډېر وي. نو دغه هیلې بهانو د وجې نه خلکو باندې حج فرض وي، او هغه کال در کال ځان د پاره ارادې جوړوي،
خو لیکن داسې ورځې په شپې په راشي چې حج غوندې عظیم سعادت نه انسان محرومه پاتې شي دغې دنیا نه سترګې پټې کړي او لاړ شي او دا خبره هم د چا نه پټه نه وي د دواړو جهانو سردار محبوب کردګار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم فرمان علی شان دی چې کم یو انسان باندې که نارینه ده او که زنانه ده حج په فرض شو او حج یې ونه کو او دا انسان مړ شو د دغې دنیا نه په داسې حال کې لاړو چې د باندې حج فرض و حج یې ونه کو نبی پاک مبارک فرمایي چې د سړي خوښه ده که قیامت په ورځ باندې د یهودیانو په صف کې راوچتېږي او که عیسایانو په صف کې راوچتېږي اسه ډېر خلک به تاسو م لیدلي وي او د دې دپاره حج فرض کېدو دپاره ځواني او بوډاتوب ضروري نه دی څنګه انسان بالغ شي او مونځ په فرض شو همدغه شان دی د مونځ د روژې د زکات فرضیت د حج په شان دی چې څوک د حج د ادایګۍ قابل شي پیسې ورسره راغلې بدن صحیح سلامت دی ښځې دپاره یو اضافي حکم دا دی چې ښځې سره پیسې هم وي بدن هم صحیح سلامت وي خو څوک محرم ورسره شته نه چې دی ورسره حج له لاړ شي هغې باندې بیا هم نه دی فرض که څوک محرم ورسره وي بیا به حج فرض دی او دا د دغې دنیا نه په داسې حال کې زنانه لاړه او زه تاسو اندازه نه شئ لګولی زمونږ په کورونو کې څومره زنانه ورسره 10 او 12 تولې او 20 تولې او 25 تولې سونه شته یو توله کم از کم د حساب مطابق 1,30,000 روپے سونا حساب والے نو چا سره 20 تولې سونه وي نو 25-26 لکه روپۍ شوې حج داخله هم کولی شي ښځه صحیح سلامت هم ده او خاوند سره هم دومره پیسې شته څومره داسې ډېرې ښځې دغې دنیا نه تلي زمونږ میندې خویندې نیاګانې چې ټول عمر 10 او 40 او 45 او 50 کاله د واده تیر شي او سونه هم وي ورسره او خاوند یې 2-3 ځلې پکې حج له هم لاړ شي او ښځې سره په 50 او 60 تولو سونې مالک هم وي ډېرې ابېګانې او میندې حجونه فرض دي او دغې دنیا نه وفات شوي دي او تللي دي او محبوب کریم فرمایي چا باندې حج فرض شو او حج ته لا نړو بیا د ده خوښه ده چې قیامت په ورځ باندې د یهودیانو په صف کې راوچتېږي او که د عیسایانو په صف کې راوچتېږي دا څومره لوی وزر دی او ډېر سړي به داسې وي ځوانان خو باقاعده چې چا سره بینک بیلنس شته چا جاب دی چا وړوکی غوندې روزګار دی ځوانان دي څوک د 10 کالو څوک 25 کالو خدای پاک والا مخه ورکړې ده د سره پیسې شته یا پراپرټۍ کاروبار کوي یا د ګاډو شوروم کاروبار کوي یا نور داسې مختلف قسمه د کاروبارونو لاسونه ورته اچولي د سره څومره روپۍ دي نن سبا خو تقریبا وړوکې نه وړوکې او وړوکې کوکسې چې د ټیمانو نه خلک جوړه کړي او په هغې کې ټافیانې مافیانې واچوم 10-12 لکو روپو نه آغاز نه کېږي هر چا سره شته تقریبا میجارټي چې څوک د لږ ډېر د وس قابل وي هغې سره دومره پیسې شته خو لیکن دا مسله چاته نه ده معلومه چې لکه څنګه انسان بالغه شو په ده باندې حج فرض شو په ده باندې مونځ فرض شو په دغې باندې روژه فرض شوه همدغه شان دی چې څوک عاقل دی بالغ دی او د سره د تګ راتګ د حج د اعلان مطابق دا پیسې هم شته د بچو خرچ خوراک هم شته په یو میاشت کې یا په 35 ورځې کې به د بچو څومره خوراکي 1,00,000 روپۍ خوراک خرچه به وي د ماشومانو نو چې 1,00,000 ورسره زیات دی کې 9.5 لکه نه انسان سره چې 11,00,000 روپۍ موجود وي او د هر څه نه اضافي وي که نارینه ده او که زنانه ده که ځوان دی او که بوډا دی که کور کې یو فرد دی او که کور کې 10 افراد دي په دې مسلمانانو باندې حج فرض دی او چې څوک نه ځي هغه ځان له خبره ده خدا مسله ما دې د وجې نه په دې جمعه باندې وکړه چې اکثر مقررین او خطبه د غټ اختر ورځې رانږدې شي نو د حج په فضایلو یا په مسایلو باندې بیان وشي هم ښه خبره ده خو ما اوس ځکه وکړو چې د حج داخلي ورځې دي چې اختر ورځو سره نږدې چاته پته ولګي چې ما باندې حج فرض دی
نو بیا خو حج منډه نشي والی داخلې بند یې تلی نشي دا مسله ما دې دپاره اوس په دې جمعه باندې وکړه چې اوس هم که چېرې څوک سرکار پسې منډه والی شي او که څوک د پرایویټ داخلو وس او دس لري مسلمانانو باندې حج فرض دی او څنګه ما عرض وکړو چې دا څومره لوی د خدای پاک او د نبي پاک نارضامندګي ده په دې کې نبي پاک فرمایي چې که یهودیانو سره ودرېږي او که عیسایانو سره ودرېږي د دغې الفاظو کې د خدای پاک او د نبي پاک نارضامندګۍ حد دی په دې باندې چې چا سره م ودرېږي گویا نبی پاک مبارک تا د خپل امتیانو نه وباسي امتیانو لست نه ده وباسي خو لیکن مونږه یو ایشو دا هم ده چې که چېرې چا سره پیسې هم وي او دی بیا وایي چېره اوس خو چې حج لځې حج کې به 11 لکه روپۍ لګې او دارنګې بیا چې سبا له راځې خلک میلمنو له به دعوت هم ورکې خیرات به هم کې ماشومانو مشرانو کشران له به خامخا کجورې تسبیح هم راوړې په دغې 15 لاک روپو باندې زه حج کومه ما ځوان زلمی په واده باندې ولاړ دی په دې پیسو باندې واده ولې نه کوم د حج نه د راایسارېدو یو بهانه مونږ په ذهن کې دا هم ده چې سړی الګ بالغ شي پلار باندې فرض نه دی چې بچي له واده وکړي هغه بالغ شو هغه به ځان له ګټي که 10 کاله بعد ځان له واده کوي که 20 کاله بعد یې کوي مور و پلار باندې واده د بچي دپاره فرض نه دی او که بیا کوي هم نو هغه مخصوص ولیمې مطابق ساده واده چې په یو نیم لاک روپۍ باندې هم نن سبا وخت کې کېږي هغه واده ولکه پلار کوي هغه د وله وکړي نو هغه په 1.5 لاک باندې هم کېږي او هغه مونږ 15 لاک روپۍ د زمانې مطابق چې واده باندې خرچه کېږي چې واده زوی له ولې واده نه کوم چې اوس حج لزم چې 15 لاک باندې واده کوم بچي له او 15 لاک روپۍ زه د حج دپاره د خپل کاروبار او د خپل روزګار نه راوباسم 10 لکه روپۍ شوې او 10 لکه په یو کال مالا 15 لکه روپۍ ګټي هغه وسوسې او هغه جال د شیطان انسان په ذهن باندې دومره خور دی چې انسان د دغه عظیم سعادت نه چې ستا حج د بیت الله شریف ویل شي د هغې نه ډېر خلک محرومه پاتې دي لږ نه ډېر خلک محرومه پاتې دي او دا زه نه وایم د دې مشاهده تاسو هم کړې ده او مونږ استادانو کې به چاته وفرمایل عرض وشو چې صاحب دا مخامخ حضرت تاسو وینئ چې او چې دا به څو کال وي اندازې مطابق 70-75 سال عمر به وي نو چې دا څوک اوسېدونکی و د مکې معظمې شریفې هغه ورته وایي چې دا د مکې معظمې اوسېدونکی کس دی تقریبا 70-75 سال عمر دی اوسېږي په مکه معظمه کې خو په دې عمر پورې په ژوند کې د چرته حج نه دی کړی دا جمله مې دې دپاره وویله چې د حج شریف سعادت حاصلېدو دپاره دا ډېره لویه خوشقسمتي غواړي څوک هلته اوسېږي هم په نصیب یې نشي او څوک دلته د لکونو د کروڑونو مالکان هم سبا او بل سبا کوي او آن تر دې پورې چې حضور نبی پاک مبارک ختمه کړې ده په دې حدیث مبارک کې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم ارشاد فرمای من اراد الحج فليعجل نبی پاک فرمای څوک د حج اراده لري وس برابر دی او حج لذي نبی پاک فرمای سبا او بل سبا نه کوي دې کال او بل کال او بل کال او بل کال نبی پاک فرمای فليعجل دا انسان د جلتیو کې په حج ادایګۍ کې نبی پاک وجه فرمای نبی پاک مبارک یو حدیث تا بیحقی شریف کې نبی پاک فرمای فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض وحاجة نبی پاک فرمای چې چا د څه پته ده چې زه سبا لنظم په دې کال حج لنظم بل کال بلاړ شم نبی پاک فرمای چې چا د څه پته ده چې دی به روان کال کومه بیماری کې مبتلا وي روان کال به دته کم نور حاجتونه راپېښ شوي وي چې روان کال او بیا حج نه پاتې وي او چې بیا سبا له بیا وایي او بل کال له بیا وایي او بل کال له بیا وایي او ما عرض وکړو چې بعضې کسان به کې دام وایي چې حج له چې لاړ شي نو ګیره به پرېږدي حج سره د ګیرې تعلق نشته ګیره یو ځان له حکم لري
حج یو ځان له حکم لري. د دې د وجې نه حاضرینو گزارش دار از کول غواړم سوشل میډیا په ذریعه باندې هم حاضرینو ته او ټولو سامعینو ته چې دا مسله په کور کې م وکئ چې کومې زنانو سره سونه شته او زنانه کې دا وایي چې موږ سره خو پیسې نشته، سونه خو شته خو پیسې نشته چې حج پې وکړو. اصل پیسې چې دا سونه ده، یو د الله پاک طرف نه پیسې منتخب شوي دي، مقرر شوي دي، یو بندگانو مقرر کړي دي. خدای پاک طرف نه اصلي او خلقي پیسې چې دا سپین زر او سره زر دي. مخکې سوداګانې په درهم او په دینار باندې کېدې. درهم او دینار دا به د سپینو زرو او د سرو زرو نه جوړو، لکه څنګه اوس دا 5 روپۍ د 1 روپۍ او د 10 روپۍ چې کمې سکې دي، دارنګې سکې به مخکې زمانه کې د سپینو زرو او سرو زرو باندې به سوداګانې کېدې. دا چې کم رایج کاغذونه او نوټونه دي، پیسې او ډالر او دارنګې مختلف قسمه پاونډونه، دا خو موږ نه جوړ کړي دي. اصل پیسې سونا او چاندي ده. او ښځې وایي چې موږ سره پیسې نشته، چې کوم انسانانو جوړ کړی شوي پیسې هغه ورسره نشته، او چې کومې الله پیسې را لېږلي هغه خو ورسره شته. او بیا موږ تصور دا جوړ دی چې موږ چې سونه خرڅه کړو خلکو ته به څه وایو چې هغه سونه څه شوه. نو که انسان دا وایي چې موږ به خلکو ته څه وایو، او ماله خو مور کړې ده او بیا مور او پلار راته وایي چې دا خاوند درنه خرڅه کړې ده، کولی یاد ساتئ که د خلکو خبرو باندې شي مونږ د رب ذوالجلال د لوی خیر نه به همیشه دپاره محرومه پاتې یو. دا خو کولی شو چې خپله مور خپلو بچو دپاره دا 15 تولې د دې شوه او 10 تولې د دې شوه او دا به د فلانکې وي او دا به د ډینګلي وي، خپله سونا تقسیم کړي. خو لیکن د الله تبارک وتعالی د عظیم کور د عظیم سعادت نه زمونږ زنانه غریبانان همیشه دپاره محرومه پاتې دي. او په دې کې خاوندان هم ملوث دي په دې ګناه کې چې خاوندان بعضې کسان ځي راځي حجونو ته ځي راځي، خو لیکن خپلې ښځو ته د دغې شیز تلقین نه ورکوي، نه ځان سره بوځي، اسباب برابر وي، ښځې سره سونه وي، خو لیکن ښځې همیشه دپاره د دغې عظیم سعادت نه محرومه پاتې شي. غرض مې دا و حاضرینو چې که چېرې د خپلو خبرو اختتام په دې روایت باندې وکم. حضرت امام حسین او حضرت امام حسن رضوان الله علیهم اجمعین هغوی مبارکان و په سوارلی کې حج ته نه تلل. هغوی به د مدینې منورې نه مکې معظمې ته پیدل حجونه کول. او امام حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما روایت کې راځي هغوی مبارکو 25 حجونه پیدل کړي دي. چې کله 25م حج شو نو امام حسن المجتبی رضی الله تعالی عنه لږ بیمارو، نو خپل کشر اور امام حسین علیہ السلام ورته عرض وکړو بیجان دې ځل ته تاسو بیمار او حج ارادم لرئ او دا 24 سال مونږه پیدل حجونه وکړل، نو زه پیدل لاړ شم در سره او تاسو له به سورلی درکم، ما به سورلی نیولي او ځان سره به مو حج ته بوځم. امام حسن المجتبی رضی الله تعالی عنه امت مسلمه ته یو دردمندانه پیغام پرېښودو او یې فرمایل چې ای بیجان ای حسن، زه چې په سورلی باندې زه حج شریف ته ځم، سورلی باندې خو خلق چې شاهان وي نو شاهان چې چرته ځي، چرته سورلی کوي، چرته قافله کې ځي، نو شاهان خلق په سورلی باندې ځي. زه خو د بادشاهانو بادشاه دربار له روان یم، زه په سورلی باندې ځم نو بیا خو ځم د بادشاهانو سټایل ما اپناو کو. مجرم انسان دا د خالق کائنات حضور ته شاهانت طرز باندې نه ځي، عاجزانه طرز باندې تک پکار دی. ورته فرمایي چې حسن به چرته حج ته دا په سورلی باندې لاړ نشي، ځکه چې د احکم الحاکمین بادشاه او دغه هغې در ته زه حاضرېږم، زه بادشاهانه پروتوکول باندې به زه نه ځم، زه به عاجزانه باندې ځم، ځکه چې زه مجرم یم
او چې کله یو انسان عدالت لذي پروتوکول کې نزي انسان عاجزی اختیاري او چې هر کله د چا عدالت له انسان او مجرم عاجزانه تور باندې زی بیا به زه احکم الحاکمین دربار لا چرتم په لوی پروتوکول کې به نظم زکه زم د خالق دربار ته به زه پیدل زم زکه چې هغه زما خالق دی زه مجرم یم زه خپل جرمونو معاف کېدو دپاره حاضرېږم زه خپل پروتوکول ښکاره کېدو دپاره نه حاضرېږم دا هغه پیغام دی چې امت مسلمه ته پاتې دی حضور نبی پاک مبارک د حضور نبی پاک صحابه کرام مبارکانو او همدغه شان دی حسنینو کریمینو اهل بیت اطهارو موږ ته دا پیغام پرېښودی دی چې د رب ذوالجلال حضور ته رب ذوالجلال بارگاه ته که څوک حاضرېدل غواړي نو ځان به عاجزه هلته حاضري به کوي نن سبا خو هغه دور دی چې نه څوک پیدل تلی شي حالات واقعات داسې دي خو بهرحال که چېرې یو انسان د دومره اسبابو سره چې 4.5 غنټې بعد ته پاکستان نه سعودي عرب کې ته په جهاز کې کوزیږي اسباب و وسایل موجود دي پیسې در سره شته خرچ خوراکه در سره شته هغې نه بعد هم خدای پاک جناب او درته یو انسان نه حاضرېږي او حج غوندې عظیمه فریضه نه ادا کوي نو هغه حدیث مبارک به زه دوباره په تکرار باندې عرض کم حضور نبی پاک فرمایي حج به چا باندې فرض شو او دی حج ته لا نړو او دا کس مړ شو قیامت په ورځ باندې نبی پاک فرمایي دا انسان امتی که یهودیانو سره صف کې راوچتېږي او که عیسایانو سره صف کې راوچتېږي انشاءالله العزیز په دې موضوع باندې به آینده جمعه کې هم 2-3 خبرې کېږي خو په دې جمعه باندې چې کم اهم پیغام و بس هغه پیغام دا دی چا چې حج کړی الله پاک دې قبول و مقبول کی خو چا حج نه دی کړی بس په دې مسله باندې لږ غور وکئ په کور کې هم او ځان له هم چې آیا ما باندې خو به د ډېرو کلونو نه لا حج فرض نه وي چې ما باندې حج فرض دی زه لا حج له نه یم تلی په دې مسله باندې غور و فکر پکار دی هسې نه چې حج را باندې فرض وي 15 کاله وړاندې او کرونا وبا هم پکې ډېره شوه پکې داسې مسلې هم پکې بیا راشي نو هسې نه چې مونږ د الله او د الله د رسول په گرفت کې چرته رانه شو الله کریم د مونږ همیشه دپاره د حج سعادتونه د حج برکتونه او د عمرې مبارک فیوزات او برکات په ژوند کې همیشه دپاره نصیب فرمایي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما دستا و دستا د حبیب د مبارک کلماتنا د عظیم فریضه بیان شو الله کریم د دغه فریضه ادایګي همیشه د پاره مونږ په قسمت باندې و فرمایي رب کریم څوک حاجیان دي حجونه کړي دي او چا ورته ارادي وي څوک زی الله کریم دې قبول و مقبول فرمای او چا باندې فرض دی لا اوسه پورې نه دی ادا کړي رب کریم د ادایګۍ توفیق زموږ نصیب فرمای رب کریم څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتې دي په کورونو کې هسپتالونو کې بیماران دي حاضر جمع کې څو بیماران دي الله کریم دې ټولو صحت کامله شفای عاجله نصیب فرمای سو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې سو وفات شوي نږدې شپو ورځو کې یا زموږ استاسو حقدارانو کې الله کریم د ټولو بخنه نصیب فرمای رب کریم زموږ حاجتونه پوره فرمای زموږ نیکې نیکې دعاګانې قبول فرمای رب کریم موږ تیر شوي ګناهونه معاف کړي راتلونکې زمانه کې د ګناهونو نه وساتې رب کریم تیر شوي عبادات قبول و منظور کړي راتلونکې زمانه کې د عبادات او ګلدستې زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.